ولم آل جهدا فی تحقیقی عطف ته په الفتو باندې یا حال د الفتونه دغه اسباب الوجنا چې دا فن د علم بلاغت دا قیمتي فن و ځکه د سره دا معلومه ده چې قرآن معجزه ده. بل قسم ثالث په دغه فن کې کامل کتابو مگر دا و چې د کې څنګه قایس وو الفتو مختصرا دغه درې اسباب الوجنا ما مختصر کتاب جوړ کړ. په دې قسم ثالث چې می تلخیص وکړ خدا وره ولم آلو جهدن کوتاهی مې نه د کړې قصور مې نه د کړای د جوړولو د کتاب وخت ما قصور نه د کړای په اعتبار د مهنت کولو سره په تحقیق تی مراد دی مختصر کې کوتاهی مې نه د کړې یا الفتو نه حال ده الفتو کتاب می جوړ کړ مختصر دغه اسباب الوجه چې بلاغت او چت فن دا قسم ثالث قیمتي کتاب دا او چې نقایص دی پکې جوړ مکه کتاب د تلخیص حال کونی په دغه وصف سره متصف ده. حال منه وصف فی الواقع حال په واقع کې صفتی په دغه وصف متصف ده چې لم ابالغ په دې حال کې لم آلو چې ما کوتاهی نه د کړې جهدن په اعتبار د مهنت کولو سره فی تحقیقی په تحقیق ته مراد د مختصر کې یہ مختصر مراد کې ما کتاب جوړولای او کوتاهی مې نه کوله په مراد د مختصر کې چې دې کنه تحقیق کم وکم یا مطلب غافل سم نه پوره تحقیق مې کړی دا په مراد د مختصر کې چې دا کوم مختصر کتاب مې ولیکل دی مرادونو کې مې پوره مهنت کړی نو لم آلو یا عطف سے په الفتو یا حال سے ضمیر دی الفتو نه صفت سے فی الواقع د تالیف پارا دا صفت دا لم آلو نمه دا کوتاهی کړي جهدن په اعتبار د مهنت کولو سره مهنت کولو کې مې هیڅ کوتاهی نه کړي نور کوتاهیګانې به ما چې وی زوړ باندې لا به بوډای لا به بیمار مثال یا بدای چې وینه باندې لا بډوند کیسه به ډېره خدا دا چې جهدن کوتاهی مې په اعتبار د مهنت کې نه کړي علم یکسر اجتهادی نه د ناقص امام مهنت فی تحقیقی په تحقیق ته مختصر کې او مرادونه د مختصر کې اوس وایي علامه من الالوی یا من الاولو او التکسیر د لم آلو دو معنی بیانې یو معنی خدا بیانې دې مستکمن هو بیانې چې مستکمن دا الوا یا اولو په معنا د تکسیر سره ده ادای معنا حقيقي لغوي ده نو اصل کې اولو به دا دوه حمزه له وجه مناسبت ما قبل نه پالف بدل اصله نو آلو سره لغوي حقيقي معنا ده الوی چه ده یا اولو تکسیر کوتای ادا حقيقي معنا علامه نه نفي کوي چې دا نه ده مراد نه دا هم مراد کېدای سي په دغه تقدیر چې آلو الوی نسی چې حقيقي لغوي معنی تکسیر ده د نفي نه وکړه بلکې دا هم مراد کېدای سي په دغه تقدیر باندې چې حقيقي لغوي معنی واخلي چې تکسیر ده به دا یو مفعول ته متعدی چې دلته جهدن ده دا یو مفعول ده دا معنی دلته مراد کېدای سي. دومه معنی بیانې مشهوره مجازی معنی خو عام مشهوره معنی ده د الوی یا دومه معنی بیانې په اعتبار د تضمین سره چې دا الو چې دا متضمن ده معنی د من لره بنا په یو قانون چې مجازی مشهوره معنی منع ده یا بنا بر تضمین معنی منع ده هغه معنی مشهوره ده وجه ده چې دا الو ماده چه ده چې دا متعلق سی جهد سره جهد متعلق راځي بیا د مجازی معنی کې مشهور ده په د الوی کې چې کله متعلق جهد راځي اصله کې جهد راځي بیا د متعدی کې مفعولین ہوتا او دا معنی مشهور هم ده دا معنی مجازی ادي استعمالم ډیر ده دیو جی علامه صاحب
دومه درجه کې دا متن چې منطبق کین نو په دې دومه معنی منطبق کین چونکه اگر کا معنی مجازی مشهوره ده اگر کا تضمینی معنی ده خو چونکه الوی باب چې دا چې جوت سر متعلق سي بیا استعمال په منی کې وي متعدی دو مفعول ته وي یا تضمین وي دو مفعول غواړي دل وجنا شارع چې خپل عبارت منطبق کین نو په دې دومه معنی منطبق کین خو اوله حقيقي معنی نفي کین دا سی وای چې آلو الوینه ده یا اولونه ده او دا تکثیر ته وای کوتای ته وای ادای معنی حقيقي لغوي ده او نفي نه وکړه مقصد دا هم مراد کېدای شي خو په دې تقدیر چې تکثیر لغوي معنی واخلي لکه چې اول سر کې دی وای بیا دا یو مفعول غواړي بیا دوه مفعول نه غواړي چرنګ غواړي وضاحت څه ده داسې لم آلو جهدن اے من الالو دا الو نه ماخوذ ده او تکثیر دا کوتای ته وای دا لغوي معنی اصله اوس په دې تقدیر جهدن یو مفعول ده بس داسې ترکیب ده معنی داسې برابرې لم آلو جهدن کوتای مې نه دکړي حال کونی مجتهدن دا جهدن ترکیب کې حال له حال مفاعل نه ده بس دا یو مفعول یعنی حال لم آلو ای لم اکثر کوتای مې نه دکړي تعلیف مې وکړو کوتای مې نه وکړه حال کونی جهدن مجتهدن دیال کې چې زم مهنتم کوم فی تحقیقی په تحقیق ته مراد د مختصر کې یو ترکیب ور یو مفعول وغوښتای مفعول به معنی الحال دوم ترکیب دا ده چې دغه تکثیر لغوي معنی واخلې چې د نفي کړي نه ده چې دلته به حال مقدر کې ادا جهدن با د حال مقدر مفعول به واقع سي دا معنی لم آل مجتهدن جهدن ما کوتای نه کړي په دې حال کې حال و مقدر کې لم آل نه مې د کوتای کړي حال کونی مجتهدن جهدن دې حال کې چې زم مهنت کوون کای جهدن د کوشش جاری ساته مهنت کوم مجتهدن مهنت کوون کای جهدن د کوشش ته ترکیب چې مفعول به مجتهدن پر واقع ده اوس په داس ترجمه کې نه کوم کوتای په دې حال کې چې زم مجتهدن مهنت کوون کای ای چې مهنت کوم جهدن د کوشش مهنت دا کنه چې خپل همت استعماله فی تحقیقی په تحقیق ته مراد د مختصر کې دوه معنی درېمه معنی دا ده چې دا جهدن ترکیب کې تمیز واقع سي په دغه تقدیر چې لغوي معنی د الوی اخلي چې یو مفعول ته د متعدی کیږي په دغه تقدیر دا معنی روزي چې یا جهدن حال سره لم آلونا لم اکثر حال کونی مجتهدن یو یا لم اکثر حال کونی مجتهدن جهدن دوا درېمه معنی دا چې جهدن ترکیب کې تمیز واقع سي لنسبت فعل نه فاعل ته ځکه لم آلو فعل ده اکثر معنی ده فاعل ته نسبت وسه لم اکثر کوتای مې نه کړې اوس چې د کوتای نه کړې مړی چې ترکاری چې چیرته ابهام د په نسبت فعل کې فاعل ته نو ابهام رفع جهدن لم اکثر جهدن کوتای مې نه کړې په اعتبار د معنات کول سره نو دا تمیز محولا الفاعل سه یعنی فاعل ته چې نسبت ته اکثر وو چې ما کوتای نه کړې هغه ابهام رفع التمیز محولا الفاعل فوقن فاعل کی دا جهدن ترکیب کی تاویلا فاعل ای لم یکسر اجتهادی ندم کوتا امام مهنت فی تحقیقی په تحقیق ته مراد د مختصر کې درې معنی یا دا جهدن منصوب ده بنزع الخافض لم آلو فی اجتهادی جهدن ای فی جهدی و اجتهادی لم آلو کوتای مې نه کړې فی اجتهادی په خپل مهنت کولو کې فی تحقیقی په تحقیق ته مراد د مختصر کې دا معنی هغه وخت شروع ته چې لم آل من الالو الو تکثیر ته وای د حقیقي لغوي معنی ده ادا د نه د نفي کړي چې دا نه د مراد بس وی ویلا په تیر سره مخته تیر سره ځکه عبارت ده په دوه معنی منطبق کوي اول ویلا نفي نکړه مراد اشاره ده ته چې دا مراد کېدای شي خو چې تکثیر معنی واغلې بیا یو مفعول ته متعدی ده ای استعمال په دوه طریقو سره لم آلو جهدن حال کونی مجتهدن لم آلو مجتهدن جهدن
کوتاهی مې نه ده کړې په دې حال کې چې زه محنت کوونکی جهدن د کوشش یا جهدن تمیز لم اکثر نه مې د کوتاهی کړې دې کې ابهام وایي چې کوتاهی دې نه کړې جهدن د محنت التمیز محولا الفاعل پوکن فاعل کې نو دا معنا لم یکسر اجتهادی امام محنت کوتا نه ده د اجتهادی فاعل سے یا منصوب بنظر خافض لم آل فی اجتهادی کوتاهی مې نه کړې په محنت کې فی تحقیقی په تحقیق ته مراد د مختصر کې دا معنی خو دغه وروته اوس په خپل بیا پسې وای وکدی استعمل الالو دې ته اشاره کوي چې بل معنی استا ا معنی مجازی مشهوره ده یا بنا به چې هغه معنا ده یا دا من معنی بنا بر تضمین ده او دا شهرت دغه معنی ده ځکه دا عبارت په دغه منطبق اعلان دي ولې دا مشهوره ده ځکه د الوی سیلې کې چې جهد ټکی راځي یا وای تعلق ته الوی جهد سره راځي بیا الوا په معنا د من سره او متعدی دو مفعول استای یا متضمنی معنی د معنی لره اوس دغه ګوره وقد استعمل الالو هنا متعديا الى مفعولين ګوره مشهوره معنا مجازي بیان وقد استعمل الالو کله الو استعمالي هنا دلته متعدي دو مفعول تا چې دا معنا مجازي مشهوره ده وحذف المفعول الاول مفعول اول محذوف ته د جهدن مفعول ثاني ده لم آل جهدن څه معنا لم امناک جهدن نو ګوره دا آل په معنا د من سره سم متعدی دو مفعول ته سم مفعول اول حذف سره دو مفعول ذکر ده یا دا من پر متضمن ده څه معنا لم اکثر حال کونی مانعا جهدن ځکه تضمین کې قاعده ده چې دا دوم فعل څه ده متضمن حال ګرځي فعل اول متضمن دا معنا لم اکثر مانعا جهدن یا لم امنعک جهدن لم امنعک جهدن دا معنی سره یا لم اکثر حال کونی مانعا لک جهدن چه معنی ده په دې تقدیر لم امنعک جهدن لم امنعک جهدن کاف خطاب غیر معین ته ده لم امنعک هیڅوک نه منې کوم کته یا کبلی جهدن مهنت کولو کې فی تحقیقی په تحقیق ته مراد د مختصر کې دا څنګه چې ځانته وای چې هم چومن ډنګرې نه ما غو نه بل نسته نه کته په سراله بس به ته لایق دي ته تحقیق وکنه قبل په سراله عادي تحقیق کوي علم خو بخل شانه ده کنه علم خو سخاوت ده دیو جی عالم هغه سره کې داسې طالب چې سخی خو یې کنه چې دا تو نشانه ازمه علی شانه چې دا اوس پینې چرګنه بغیر بلا شاید دا کینه ولیا په 200 کیلوي صرف دا کیده اخلنا خو چې پي کخري کسپي بس امیانی وای چې غوښه ده کنه نور په دې نه پېژنه دا څنګه غوښه ده ها شه نه دا معنا لم آلو جهدن لم امناک جهدن خطاب غیر مانته ده هیڅوک نه مانه کوم دا مفعول اول جهدن مهنت نه مانه کوم فی تحقیقی په مراد مختصر کې هر سړی تحقیق کوي چې خدای اهلیت ورکی نو آب درس کوي آب تحقیق پچ کوي هر سړی به تحقیق پچ کوي یادا معنا لم اکثر ادا قصور متضمن معنا دی من لره آی متضمن ده هم متضمن حال متضمن لم اکثر کوتای مې نه دکړي حال کونی مانعا لک جهدن په دې حال کې چې زتا منه کوم مهنت نه فی تحقیقی په تحقیق ته مراد د مختصر کې تا منه کو نه کوتای نه کوم یو خو چې خپل کوتای مو کې ابیا حال کونی ابیا لا داسې فتر شي چې نور منه کې داسې سو کئی غنډه پور ما مداس خصوص نه کې چې هم لم اکثر هم کوتای کې ابیا نور منه کې چې ته ودا څنګه کې وفاقای جن جوړ کې خلق ته وای چې ته ودا منطق نه وای اے سړی دا هو عجیب کول خپل علم کور کې دشمنان علم ته پیدا سي د دیوبند پټ کی پسې تفتازانی دو سید سند دو دا ټول امام رازی دو دا ټول پټ کی اسی خو منطق باندې وزغل کی شاید امور استادان چې دي د امور استادان چې دي دا دیوبند کابیر چې دي دا سه مخه تسلسل پسې جا نو دا لیونیو کنه دا تانه کمکل و ته ډیرو شهر را لې
15مې صدۍ چې پیدا شي ته هوښیار شې چې طالبان دې ټول برباد کړ. سره دې چې ذهین طالبان موږ نه زیات ذهین هغه نه ډېر غټ قیمتي خلک جوړېدای شي په خپل قصور ذهني له وجې زاویه د ذهن تنګي هیڅ فراخي پکې نه علم کړای کنه یې صح بخیل بیا چاته علم نور پرېږدي اشکنجا کوي دا څه کار دی اشکنجا ما نه اورېدلې دي کله زه چې وایم چې کیسه نو کو اورېدلې مې دي اشکنجا کوي موږ پسې کوي مطلب او چې اورېدلې مې دي اوس نام نه چې چوک چوک و بیا خو تیاره جګړه ده کترو مې شو شا نو ځکه دا معنی اصله لم آل جهدن لم امناک جهدن نه منې کوم تعالی را جهدن فی تحقیقی د مهنت کولو نه په تحقیق ته مراد دی مختلف هیڅ نه منې کوم یا لم اکثر کوتای نه کوم حال کونی مانع لک جهدن یو کوتای دا نه کوم بیا په دغه حال کې نه په دغه صفت سره چې مانع لک جهدن چې تا منې کوم مهنت نه فی تحقیقی په تحقیق ته مراد دی مختصر کې بیا غزل سره ملانه بیا ماته چپ کارو چې علم مې وکړ چې اهلیت نه ورچې شکنجاوانو بخیل سړاو اما مطلب علم وکړ نو دا سړي ته علم نه ده پکار ځکه تنوی صاحب فرمایي چې کتا سوداس چوک وینو طالبانو ملګانو چې تو انکو بگاو مدرسې نه و پر ټنډې پسې اخلي درا به ولګي دا پر دا به سر اور انکو کاو کې کماو اور کاو چیرې بازار چې پیسې باندې څه شا کوا غټه کوا اور کاو خوره طالب سره ملا خو سخی هر چا پر رحم دلی رحم به زمزم کی ملګری باندې ونتان استاد باندې ونتان ګوان باندې ونتان پلار باندې ونتان مور باندې ونتان کلیوال باندې ونتان رحمت للعالمین انبیاء او صفت تکن رحمت نو دیوم ارحم سړای ارحم سړای خو سخی کنه دا ګور ځکه وای وقد استعمل الاولهون متعدن کله استعمالي الو دلته ولې وای چې جهدن سیله کې راځي دلته خو جهدن سیله کې راغله دلته الو استعمالي متعدن الى مفعولين دو مفعول ته متعدي وحذف المفعول الاول اول مفعول حذفي والمعنى معنی دا ده لم امناک جهدن هیڅوک نه معنی کوم کاف خطاب غیر معین ته ده په طریقې د فرد منتشر هر سره لایق ته خطاب د چا کل لري هیڅوک نه معنی کوم جهدن د مهنت کولونه فی تحقیقی المختصر په تحقیق ته مراد د مختصر کې یعنی فی تحقیق ما ذکر فی من الابحاث اشاره کوي چې تحقیق نه مراد تحقیق لفظی نه ده مراد د مختصر ځکه تحقیق په مرادونو چې کېږي یعنی فی تحقیق ما ذکر په تحقیق ته هغه مرادونو کې چې ذکر شوی دی په دې کې من الابحاث چې تفصیلات دي و تهذیبی ان دې معنی کوم تهذیب نه چې ته کنده صفا کوما صفا کوي ما خو علم تام نه ده کنه کله چې تا علم معنی زیاتی و تهذیبی ای تنکیحی تهذیب یو لغوی معنی ده یو معنی مراد ده لغت کې خو تهذیب صفای د سانګو ته وای چې ته ونه نه سانګ یا غزي مغزي درکې ا مراد چې د تنکیح ده یعنی صفای د مراد ورتبت ترتیبا اقرب تناولا شا ولم ابالغ في اختصار لفظي تقريبا للتعتيب وطلبا لتسهيل فهمي على طالبي دغه د سوال کې چې لکه تا خپل ته ویلو چې قسم ثالث دي سکاکی مې ځکه مختص کو چې دا ډېر احسنها ترتیبا نور کتابونه چې په دې فن کې لیکلي شوی دي هغه نه ډېر شایسته ده په ترتیب کې په وضع المسائل کې ترتیب معنا وضع المسائل نو دیو دا معنا چې تو اوس قسم ثالث کې تلخیص کې به خو به ته ترتیب خرابیا ته کا خو احسنها ترتیبانو او چې ته حسن کې لانجا پانجا کې تلخیص پکې کې مې خو به ترتیب خامخا خرابیا دا وینا نه ترتیب دوال نه زیات احسن خو کلی مشکک ده ځنه چې یو قسم ثالث ته سکاکی خالی دا احسن ده احسن پر ډېر مرتبه دي ما ول دنه به احسن ده کلی مشکک ته متفاوت سیده کې د پافراد بعضی احسن بعضی زیات احسن بعضی دانه نور زیات احسن نو ځکه وای چې ما ترتیب ورکړي کتاب خپلتا په داسې ترتیب سره اقرب تناولن چې نږدې و اخستا د ترتیب د سکاکی ترتیب احسن وو خو دور نږدې نه و اخسته چې طالب اخذ نه وکي
او استاد اخذونه وکي ورنه ډکسي ما ولنه به طالب ملا ډکسي څه معنا چې ما کتاب ته وګوري کنه به آسانه کیسي به ډیر شوه به په پیاري استاد به مشه په پیاري او طالب به شه په پیاري دا مان ما مرتب کدا کتاب ترتیبا په ترتیب ورکول سره په وضع المسائل کې په وضع الدلائل کې په ډولو کې اقرب تناولا دا سي ترتیب دا صفت ترتیب ده چې نږدې په اخذ کې اقرب دا اسم تفضیل ده اسم تفضیل خو نسبت فاعل ته اقرب دا اقرب ورمه ک ترتیب په داسې ترتیب سره اقرب چې دا ترتیب اقرب شاکربیت کې بیا ابهام ده په کوم لحاظ سره اقرب وی لحاظ اخذن ای اقرب اخذه تمیز محولا للفاعل اقرب دا نږدې و دا ترتیب اخذن په اخیستلو کې د مراد کې ته ډېر ښه اخذونه کوای ای اقرب اخذه اخیستل ډېر آسان د ترتیب د سکاکینه ځکه اقرب اسم تفضیل ده کنه اسم تفضیل مفضل غوړي دا ډېر اقرب دا ما ترتیب چا نه اقرب مفضل من ترتیبی د ترتیب د سکاکینه یا ترتیب د قسم ثالث نه که سکاکی ده دا فاعل ته مصدر نسبت ده ځکه که سکاکی فاعل د ترتیب ده اکه قسم ثالث ده نو دا متصف به ترتیب ده یو مقصد ده دا ما ترتیب اقرب زیات نږدې او تناولن په نیوللو کې من ترتیبی د ترتیب د سکاکینه چې سکاکینه صادرو یا ترتیب د قسم ثالث نه چې اپ متصفو نو سکاکی ته نسبت مصدر فاعل ته ده ځکه فاعل د ترتیب قسم ثالث متصف به ترتیب ده شا ورتبت المختصر دا تعین مرجع وکړه ترتیبا په داس ترتیب سره اقرب التناول چې دا نږدې او په اخذ کې ای اخذن من ترتیبی ای ترتیبی سکاکی اضافت مصدر فاعل ته ده ځکه ترتیب پر سکاکی فاعل ده په قسم ثالث کې د ترتیب د سکاکی نه اویل قسم ثالث یا ترتیب د قسم ثالث نه دا اضافت مصدر مفعول به ته ده اضافت المصدر للفاعل اضافت مصدر فاعل ته ده په اول کې اویل مفعول به یا مفعول به ته ده په دوم کې هلکه کم یو اولاده و یا اولای چې خو فاعل ته نسبت من حيث صدور ده او مفعول به ته نسبت من حيث الاتصاف ده افاعل ته نسبت بالواسطه ده او مفعول به ته نسبت بذات ده فاعل د ترتیب سکاکی ده کنه د ته نسبت من حيث صدور ده دا فعل دنه صادر ده فاعل چاته وای چې دنه فعل صادر نو سکاکی فاعل ده د ترتیب نسبت من حيث صدور سے قسم ثالث مفعول به ده ترتیب نسبت قسم ثالث من حيث الاتصاف سے یعنی قسم ثالث په موصوف ده او سکاکی ته ترتیب نسبت کیږي بل واسطه ترتیب خو سکاکی پر اولاد نه ده کنه خو ترتیب قسم ثالث کې پروت ته خو سکاکی ته نسبت کوو نو سکاکی ته نسبت ترتیب بل واسطه ده په واسطه د قسم ثالث سره ا قسم ثالث ته نسبت ترتیب بذات ده قسم ثالث ته نه پروت ترتیب ا سکاکی چون کې فاعل وو نو فاعل ته نسبت ترتیب په واسطه د قسم ثالث سره نو ترتیب د سکاکی من حيث الصدور قسم ثالث من حيث الاتصاف یو ترتیب د سکاکی بل واسطه په واسطه د قسم ثالث د ترتیب نسبت سکاکی ته کو قسم ثالث ته نسبت ترتیب بذات په پیاړو کنه خو بذات قسم ثالث ته ترتیب پروت کنه سکاکی ته ترتیب نسبت دی لوجه کو چې خو قسم ثالث ته پروت تا او دا دنه صادر سره او پروت خو قسم ثالث کې نو د قسم ثالث له وجه سکاکی ته نسبت ولا مبالغ في اختصار لفظي تقريبا للتعاطي وطلبا لتسهيل فهمه على طالبي دغه د سوال کې چې لکه تا مختصر خو دې ته وایي چې اختصار وکي نو ډیره مبالغه به کړي په اختصار کې چې ډیره مبالغه وکي بیا خو نو استاد په پیاره نه طالب دا وینا نه سړیا مبالغه معنی د کړي په اختصار د الفاظو د مختصر کې اختصار لفظ تراجي په اختصار د لفظ کې مبالغه نه دي کړي زکه مې نه دي کړي تقریبا لتاتی دیو جنا چې دا کتاب ز نږدې کا اخیزینو ته چې اخیزینو ته نږدې سي چې زره واخلي ا دیو جنا وطلبا لتسهيل فهمي على طالبي مقصد مې غوښتل وو د دې خبره چې آسان سی فهم د طالبانو ته دیو جن مبالغه مې نه دي کړي په اختصار چې ته وایې چې تا اختصار او کا تلخیص ته لیکل دا به ډېر مبالغه کړي مبالغه نشته اوس ته وره متن ته ولا مبالغ نه به د مبالغه کړي په اختصار لفظي په مختصر والی د الفاظو د مختصر کې اختصار لفظ ترجی تقریبا لتاتی دل وجه چې نږدې سي اخیزینو ته
وطلبنا دل وجه چې غشتله مې لتسهیل فهم علی طالبی اسانواله د فهم د کتاب په طالبانو باندې مې ځکه مبالغه نه لیکلي. اوس دا وایي علامه مفعول له لما تضمنه معنى المبالغ ترکت المبالغه فی الاختصار تقریبا. اوس دا علامه سے جواب کې سوال نه متریز وایي چې دا تقریبا چې دا خو علت معلومیږي ما قبل پاره دا علت ما قبل پاره معلومیږي او دا احداثونه نو علت چې ما قبل پاره حدث پیدا مفعول له وي نو دا تقریبا خو مفعول له ترکیب چشکاری ځکه مفعول له کې قاعده ده چې دا علت لپاره د فعل د فاعل المعلل وي چې دا فعل معلل په مفعول له دا علت اوس ته نه پته کوم چې دا تقریبا خو علت څه ځکه لم مبالغ پاره ته علت بیان ظاهر دا چې تقریب حدث ده ظاهر په حدث کې دا چې علت چې دا مفعول له وي او مفعول له علت فعل معلل فعل د فاعل پر علت اوس ته نه پته کوم چې دا تقریبا چا پر مفعول له ده ما قبل کې لم مبالغ ذکر ده لم پر ده کلم مبالغ پر ده ک مبالغ پر ده والتالي باطل فالمقدم مثله ملازمه ظاهر ده مخ چې درې شان دي لم ده یو لم مبالغ ده چې دې ته نفي وای یو مجرد نفي ده لم یو فعل منفي بالنفي ده دې ته نفي وای لم مبالغ ایو صرف منفي ده او بالغ نو دا چا پر مفعول له ده کلم پر مفعول له ده هو غلطه فیصله ده چې کلم خو حرف جازم ده دا خو سره فعل دان به څنګه دا مفعول له غواړي مفعول له خو فعل غواړي ا فعل پر علت لم هو نفي ده حرف جزم ده دا خو علت نه غواړي به د پر څنګه دا مفعول له علت ا کلم او بالغ پاره چې دا ته وایي فعل منفي بالنفي دې ته نفي وایي چې لم مبالغ معنی دا عدم مبالغه کدی پر مفعول وای دا غلط ده ځکه عدم مبالغه هو فعل نه ده دا خو نفي دی فعل ام مفعول خو علت فعلی لم مبالغ څه معنی عدم مبالغه نو عدم مبالغه هو فعل نه ده به څنګه تقریبا دی پر مفعول وسی په پیرو کنه اکه مبالغ پاره وای بیا ټیک ته مبالغ فعل ده دی پر تقریبا مفعول وسی خو بیا خو د معنا غلط کړه وی ولی وځکه مبالغ فعل تقریبا علت نو فعل مقید بالعلت سے لم په داخل سے لم قاعده دا ده چې نفي داخل سے په فعل مقید بالقید قید ته متوجي نو دا معنا لم مبالغ دا لم په قید ته متوجي چې تقریب ده مبالغ ته باندې متوجي په پیرو کنه نو دا څه معنا نه مې د مبالغه کړې په اختلاف په اختصار د لفظ کې لوجد نزدې کولونه یعنی نزدې کول له وجه می مبالغه نه ده کړې اسی می مبالغه کړې ده وطلبا لتسهيل فهم طالب علی طالبی ان می د مبالغه کړې له وجه د طلب نه یعنی طلب له وجه می مبالغه نه ده کړې ا مبالغه می اسه کړې ده دا خلاف مراد دا معنی چې مبالغه دی وکړه خو تقریب پانه دی نه ده کړې نفي قید ته متوجه ده مبالغه دی کړې ده په اختصار کې خو تقریب له وجه دی نه ده کړې مبالغه دې کړې ده خو طلب له وجه نه ده کړې نو چې بالغ پر دا مفعول له وسه علت ته بالغ سه نو بالغ مقید څه په دغه علت تقریبا طلب علم په داخل سه نفي چې داخل سه په مقید بالقید څه ته متوجه قید ده نو قید بلم نفي کوي چې تقریبا طلب ده او بالغ بروخ پاتې نو دا معنی مبالغه می تقریب له وجه نه ده کړې یعنی تقریب مې نه ده کړای تقریب مې نفي کړی ده اسی مبالغه ستا طلب میں نفی کړی دا اسی مبالغه ستا حالانکه دا خلاف مراد د مراد خدا ده چې لسره ما مبالغه کړې نه ده لسره مې نه ده کړې دا وایي سړیا دا ملازمه ممنوع ده چې ته وایې چې تقریبا بیا مفعول د لمی یا به د لم او بالغ نفی یا به د منفی زی و پر نه وایي شکرابه مختار دا تقریبا مفعول ده د متضمن د لم او بالغ چې لم مبالغ چا پر متضمن ده چې ترک تا چې مبالغه نه کوي خو ترک سره کوي ان دا معنی چې ترک ته پر د علت ترکت المبالغه ترکت الاختصار ترکت المبالغه فی الاختصار تقریبا
ترک مبالغه فی الاختصار مې کړه دا ترک مې ولې کړه دا تقریبا اطاعتی دله وجنه چې نږدې کاخذینو ته چې شپ پیاړي دې وجنه مې ترک مبالغه کړه د اختصار کې طلبن چې غشتلا مې تسهیل اسانواله دي کتاب په طالبانو باندې ځکه ویلا مفعول له دا مفعول له ده لما تضمنه لپاره د يخفل چې متضمن ده دلره معنا د مبالغه ای ترکت المبالغه پریشه مې د مبالغه فی الاختصار تقریبا لپاره د نږدې والی لتاعتی ای تناولی لپاره د اخذ د کتاب وطلبا لپاره د غشتلو لتسهیل فهمی لپاره د اسانتیا د فهم د کتاب علی طالبی په طالبانو والضمائر للمختصر دا ضمائر ټول مختصر تراجی دي یعنی مختصر کې مې مبالغه نه دي کړې وفي وصف مؤلفي اوس دا وای چې علامه کزمینی صاحب د خپل مؤلف چې د مختصر دي کې صفات ویل چې دا ما مختصر چې دا منقح صفا هم ده ایوا او دا اقرب التناولا ده یعنی سهل الماخذ ده نیولل ډیر آسان دي یو او ترتیب ډیر احسن ده قسم ثالث احسن ده نو دې کې تعریض د قسم ثالث چې ما مختصر کې دا صفات را لې تنکیح هم ستا آسانم دا خستلې نو معلومه سو چې دې کې تعریض په قسم ثالث تعریض څه معنا توجه بل اعتراض التوجه شي ته په پیغور ورکولو چې شي ته توجه په پیغور ورکې چې عیب ورته وای اشاره ورته کوي توجه دی عیب کې دې تعریض وای نو دا معنا چې ما مختصر خو منقح صفا ده ډېر شایسته ترتیب ده اخیستل ډېر آسان دي نو دا تعریض په قسم ثالث چې قسم ثالث کې دا صفات نستا نو خو یا اخیستل آسان دي انه خو صاف ده السهل الماخذ نه ده اخیستل آسان نه دي ضمائر مختصر تراجی دي په وصف ته مؤلف کې چې دا د مؤلف منه دا مختصر صفات بیان کړي چې انه مختصر چې دا مول مختصر ده منقح صفا ده سهل الماخذ اخیستل آسان دي تعریض توجه بل اعتراض ده په قسم ثالث باندې بین الله تطویل فی چې ماول کې تطویلونه نسته ولا حشو ولا تاکید حشو نسته فضل خبره تاکید گرانی نسته کما فی القسم ثالث لکه قسم ثالث کې داستا واظفت الی ذلک فوائد عسرت علیها ای علی تلک الفوائد فی بعض کتب القوم علیها دی وای دغه د سوال کې چې لکه بس دا خو یو نور ولې خبرې دي ګړ دې سره اړې خو قسم ثالث ولې خبرې دي کله تسهیل پکې کیا کله ترتیب ور بدله کله اختصار پکې کیا نو دا خو د نور خبرې اړه را اړه نو دا نور خبرې اړه را اړه دا خو په متقدمینو چې کمال نه ده کمال خدا ده چې تاسو سره خپل شیان خو یې کنه به پس تصنیف کوا تلخیص کوا هڅه چیرته پر دې کتابونه خرابه چې تلخیصونه پچې کیا عبارات سره بدله غډې وډې پکې جوړه دا خو تاسو علمی کمالات نسته علمی کمالات پس دي چې تاسو خپل چې اصول قواعد چې نو خپل چې اصول قواعد خو یې سره کړ چې تاسو په اجتهاد معلوم کړي وای بالکل واظفت الی ذالک دغه مذکورات ته چې د قسم ثالث کې ما کوم رد بدل وغیرہ کړه دغه ته مضاف کړی دي ما داسې فائدې او سیرتو او تلیاتو چې ما ته اطلاع راغلی ده اطلاع دا ونه الله ز خبر کړي خپل دور طاقت نسته مجهوله ده او سیرتو چې ما ته اطلاع حاصله شوی ده په دې نقطو په دې زواید او مسلو فی بعض کتب القوم علیها بعضی کتابونه د قوم کې کتلی دي مطالعه مې کړی ده هغه نه ماته چې اطلاع حاصله شوی ده په نور زواید او عامه په چ لګولې دا ګوره واظفت الی ذلک المذکور منسوب کړی مې دي الی ذلک المذکور د مذکورات ته من القواعد مذکورات چې قسم ثالث کې دي من القواعد و غیره چې قاعده دي و غیره دلیلونه دي علتونه دي ترتیبونه دي دته مې مضاف کړی دي فواید نور فائدې مسلې او سیرتو ای اطلاعاتو چې ماته اطلاع راغلی ده په بعضی کتب القوم علیها په بعضی کتابونو د قوم کې علیها اعلی تلک الفوائد په دغه فواید باندې مطالعه شي اوس بیا د فدیس سوال چې راکه بیا هم د مطالعه کړی دي کنه پر دېونه د نقل کړی ده بیا ز تا پس منه چې تا وکړل جان ویلی بس چې له جان دی ویلی چې نه بل چیرته چې بل چیرته همور ونور کتابونه ګورو کړ نو تا چې اشتري کړه وای وزواید وای زیاتی مسلې مې کړې دي لم اسفر چې ما کامیابی نه ده حاصله کړې علم افوز نه مې ده کامیابی حاصله کړې
فی کلام احدین په کلام دی هیڅ چا کې هیڅ چا کلام کې ماده نه دی لیدلی بالتصریح بها چې لای تصریحا دا ویلی یا اشاره ورته کړی نه اشاره ورته کړی دا نه تصریح کړی دا داسې مسلې ما پکې راوړي دي نو بیا خو به خامخا وای او لیکلو قابل ده وزواید لم اسفر علم يفوز نه مې دی ګټلې فی کلام احدین په کلام دی چا کې بالتصریح چې صراحتن ویلی بها بتلک زواید چې په دې زواید تصریح کړي ژغه پکړی ولا بالاشاره الیا ان په ذریعہ دی اشاره اسرائیل دی زواید ده بیا یکونه اشاره چې معنا کیږي اشاره دا معنا بیا یکونه کلام علی وجه چې کلام په داسې نهج ویلای يمكن تحصيل امنه چې ممکن تحصیل د زواید منه د کلام نه بتبا و ان لم يقصدوها اگر کا قصدن نه راوړي خو ته چې عبارت ته ګوري و نه راخسته ایسي وسمیتو تلخیص المفتاح شاجی